بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو د بلاغت کلام تعریف وکړو او داغه متعلق خبره اترې اخلاص شولې نو د دې نه د بلاغت متکلم تعریف کړي. نو بلاغت متکلم دا وې ملکه یقتدر بها على تعلیف کلام بلیغ. دا هغه ملکه ده چې قدرت حاصلېږي د دې په ذریعه سره بنده ته چې کلام بلیغ د مؤلف کی رایوزی کی جمع کی چې کلام بلیغ هغه ملکه ده ملکه یقتدر بها بکلام على تالیف کلام بلیغ. نو ځلګه بیا غ تفصیل نه کوي چې لکه ملکه ست وي او یقتدرو په معنا د یعتبرو کسه خبره ده دلګ ویلا نشته ملکه ست وي. نو ملکه مخ ویل شوی دی هي کیفیت راسخه فی نفس کیفیت ست وي. نو هغه تعریف کړو چې دا هغه عارض دی چې هغه د یو سیز د چراغي د چراغي تعقل د بل سیز په تعقل باندې موقوفي او تقاضا د قسمت او لا قسمت نه کوي. نو دلته وس بیا خبره نه کوي یا لګي دی چې یقتدرو نو ته په بلی پار ټیم کې لګي چې کله د خبري کار ټیم خدای خبري نه کوي. نو موږ نه صرف ملکه پکې پکار دا چې دې کول شي او د یو پیره چې وکینه دا هم دې ته کلام بلیغ نه وي بلکې هر ټایم چې بده کې دا صلاحیت موجود وي چې دې کلام بلیغ پېښ کی. نو ملکه یقتدر بها على تالیف کلام بلیغ. وذین ودا خبره معلومه شو لکنه چې هر کلام بلیغ دا به کلام فصیح وي. هر کلام بلیغ وسوي زکه چې د بلاغت الکلام په تعریف کې موږ ویلو چې بلاغت الکلام څه ته ویل کېږي. بلاغت الكلام ملكة يقتدر بها على التعبير مقصود بكلام فصيح واضح بكلام فصيح. نو دلګه کلام فصیح پکې نو هر کلام بلیغ شوی نو داغي د پاره فصیح کېدل ضروری دي او د هر کلام فصیح د پاره بلیغ کېدل ضروری نه دي ځکه چې د مقتضى الحال مطابق وي د مقتضى الحال مطابق وي جو هغه به کلام بلیغ وي. او ډېر کله دي چې خیسته خبره کل خبره خو د مقتضى الحال مطابق نه وي چې د مقتضى الحال مطابق نه کلام فصیح خوده او کلام بلیغ وګوره ورته څه. والبلاغه في المتكلم بلاغت في المتكلم ملکه دا ملکه دا يقتدر بها چې قدرت حاصله دي په دې سره على تعلیف کلام بلیغ جوړولو د کلام بلیغ راوځي کولو د کلام بلیغ. فعلم مما تقدم ان د مخکې نو دا د مخکې وضاحت نه خبره معلومه شوله چې دا سر وای ان كل بلیغ فصیح ولا اقصى چې هر بلیغ به فصیح وي خو هر فصیح به بلیغ نه وي یعنی عموم خصوص دی پکې چې دا بلیغ د سشر کلاما کان متکلما وصل وی کنه چې علی استعمال لفظ المشترک فی معنیه وې د بلیغ نه مراد څه شری د بلیغ نه مراد څه شری. نو کم کس وی چې عموم مشترک دا جایز دی کم کسان چې وی چې عموم مشترک سره عموم مشترک څه معنا دی ولفظ نه په یو وخت کې دوا معنی مشترک معنی اغستل. نو دا چې چا باندې صحیح دی جو هغه چې د بلیغ نه مراد ک کلام او ک بلاغت کلام او ک بلاغت متکلم وي صحیح شولا. نو بلیغ دا اوس ګره په یو وخت د موږ بلاغت کلام اوسو هم د خدا دا چا باندې چې کم کسان وي چې عموم مشترک جایز دی او کم کسان چې عموم مشترک جایز نه لري نو بیا موږ وایو چې لږه د بلیغ نه مراد لفظ بلیغ دی سره او نو چې بلاغت کلام جو هغه لفظ بلیغ دی او جو بلاغت متکلم نه جو هغه سره لفظ. نو دا یو عام معنا غستل عموم مجاز ویلې لکه عموم مشترک او مجاز. فعلم مما تقدم د مخکې تفصیل نه دا خبره واضحه شو ان كل بلیغ چې هر بلیغ بلیغ څه مطلب یعنی ک کلامی او ک متکلمی. نو د بلاغت څو قسمونه شول د دوا کم دي نو ک بلاغت کلامی او ک بلاغت متکلم وي و اذا ما جوي على استعمال اللفظ المشترك في معنیه بنا پدې معنی چې یو لفظ استعمال اول په مشترک معنی باندې دا صحیح دی یعنی په یو وخت کې د لفظ نه دوا مشترک معنی اغستې شي د عمومي مشترک وي او چې کم کسان وي چې د یو لفظ نه په یو وخت کې دوا مشترک معنی نشي اغستل عمومي مشترک جایز نه لري داغي تفسیر کړي او یا على تاويل كل ما يطلق عليه لفظ البلیغ
چې په تعویل لري باندې چې هر هغه څه چې بای باندې اطلاق کول کېږي د لفظ بلیغ نو اس کلام بلیغ دی نو بای باندې د لفظ بلیغ اطلاق کېږي او که بلاغت متکلم دی نو بای باندې د لفظ بلیغ اطلاق فصیح بوي وای فصیح به ولي وي هر کلام بلیغ به فصیح وي هر کلام بلیغ به ولي لان الفصاحه ماخوذه في تعريف البلاغه مطلقا زکه چې فصاحت اغستل شوی دی په تعریف د بلاغت کې مطلق منوي ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح نو الله یو موږ د فصاحت ټکه ویلو کنه پوه شئ نو چې فصیح نو به بلیغ دا چې بلیغ وي نو به همیشه لپاره فصیح با هم وي ځکه د بلاغت په تعریف کې فصاحت ملحوظ دی دا غیر حاسد لګي ولا عکس دلته د عکس نه مراد عکس لغوی دی عکس لغوی دی نه مناطق او عکس دی مراد دی نه دی نه مناطق او عکس نه عکس مستوی او عکس نه مراد عکس لغوی دی مراد دی اے بالمعنى اللغوي و عکس له په معنی لغوي سره دی څه مطلب دی ای ليس كل فصيح بليغا چې هر فصیح چې دا بلیغ نشي کېږي لجواز ان يكون كلام فصيح ځکه چې دا خبره جایز ده چې یو کلام فصیح او غیر مطابق د مقتضى الحال سره هغه پوه شوي لکه یو کلام فصیح دی خو د مقتضى الحال مطابق نه دی لکه یو سړی کا رقم شوی دی کنه یا لکه واده دی او تور د رقم خبرې کې نو ټیک د لکه الفاظ ټول فصیح دي چې غرابت پکې نشته لري زوفي تعلیب پکې نشته لري تنافر پکې نشته لري تعقید پکې نشته لري نو کلام فصیح خو دی خو الله کې د مقتضى الحال مطابق نه دی نو بلیغ نه دی وکذا يجوز ودارنګ جایز ان يكون لاحد ملکه جوید یو کس د پاره ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ الفصيح من غير مطابقه لمقتضى الحال چې مطابق د مقتضى الحال نه وي هغه پوه شو بني معنی پوره نه ده دا پوره نه الکا دي ها ولکه دا وې دا جایز دي کنه چې یو کس چې دا لپاره دا ملکوي چې د خپل مقصود نه تعبیر کول شي په کلام فصیح سره یعنی کلام فصیح ویل شي خو د مقتضى الحال مطابق نشي ویل لکه دا خبره مو پښتو کوله کنه یو سړی کا رقم شوی لري نو دا ورته خپل الفاظ وای چې پای کې غرابت نه وي پای کې تعقید نه وي پای کې تعقید لفظي معنوي پکې نه مخالفت قیاس پکې نه زوفي تعلیب پکې نه وي خو د مقتضى الحال نه وي پوه شئ یاد بشي دا اوس یاد کړئ کم کسان چې نه دي نو نشته نو او ته ما خبر ورسوي چې اول به تاسو نو ورم ان شاء الله